چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو مدینه منورې ته لاړو، نو په مدینه منوره کې دوه غټې قبیلې وي، یو اوس او یو خزرج. د اوس قبیلې سردار او مشر سعد ابن معاذ رضی الله عنه او د خزرج قبیلې مشر سعد ابن عباده رضی الله عنه. د دواړو نوم سعد دی، خو د یو د پلار نوم معاذ دی او د بل د پلار نوم عباده دی. دې دواړو ته به سعدان وي. او دا غټې قبیلې وي مدینه منوره کې، یعنی د مدینې منورې مرکز او بنیاد د دوو قبیلو نه وي. دا مسلمانان شوي چې کله د اسلام قبول کو، د جاهلیت په زمانه کې دا تربورانو په خپله کې د دوی دشمني وه او جنګ و. یو جنگ د دوی شوی او جنګونه به کېدل ډېر، لیکن یو جنگ و هغې ته یوم بعاث وی. دا یوم بعاث جنگ د دوی په منځ کې د دې دواړو تپو په منځ کې خاندانونو تربورانو په منځ کې شوی 120 سال 14 کاله. او په هغې جنگ کې د دوی غټ غټ خلک تللی و، غټ سرداران خانداني خلک ټول مړه شي او قتل شي.